ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स دي کې زموږ سره لیتیم سوډیم پوټاشیم روبیډیم او سیزیم دا زموږ سره ګروپ فرست ایلیمنټس دي دی ایلیمنټس ته الکلی میټلز ویل کېږي او دې ته الکلی میټلز موږ ځکه وایو چې د دې ایلیمنټس دا د اکساید سره اکسایډز هم جوړولی شي او هایدرو اکسایډز هم جوړولی شي لکه مثال په تور باندې سوډیم دی نو سوډیم اکساید جوړوي او هایدرو اکسایډز هم جوړوي NaOH او دا اکساید او هایدرو اکساید چې کله موږ د واټر سره کمباین کو نو دا غا کمبینیشن په ریزلټ کې NaOH آینایز کیږي نو ډیفینیټلی هایدروکسل آین والا سولوشن ورکوي چې هغه ته موږ الکلاین سولوشن وایو اور اکساید چې دی نو هغه تاسو لانګه پیریډ کیمیکل نیچر کتلی و چې دا اکساید آین سوډیم آین ان اکساید آین ورکی اور هغه اکساید آین د واټر سره کمباین شي نو دا هم زموږ سره هایدروکسل آین والا سولوشن ورکوي چې هغه ته الکلاین سولوشن وایي نو په دغه بنیاد باندې دې ته ویل کېږي الکلی میټل الکلی میټل دا زموږ سره S1 سیستم دی څومره چې دیو اخرنی الکترون راځي نو په S سب شل کې یو الکترون د دیو راځي د S1 سیستم هم ویل کېږي بس د پیریډ په حواله سره دا لیتیم د سیکنډ پیریډ نه شروع کیږي د لیتیم نه تھرد پیریډ د سوډیم نه شروع کیږي and this is fourth one fifth sixth اور پرانشیم 7 والا اوس د دې چې کله الکترونیک سټرکچر موږ شو کوو د دې ویلنس شیل سیکنډ دی یعنی دا په 2s1 باندې ختميږي د لیتیم نه مخکې چې کوم نوبل ایلیمنٹ لاست کې ګروپ 8 کې زموږ سره راځي نو هغه هیلیم دی د دې چې کوم الکترونیک سټرکچر جوړیږي and that is of helium and 2s1 helium زموږ سره الکترونیک سټرکچر دی 1s2 so 1s2 and 2s1 دا چې سوډیم افټر نیان راځي د نیان پورې 10 الکترون کور کیږي this is neon and this is third period so this is 3s1 اور دا شانتی پوټاشیم زموږ سره افټر ارګان راځي د ارګان پورې 18 الکترون and this is fourth period so this is 4s1 and so on په دې طریقه باندې د الکترونیک سټرکچر زموږ سره راځي د اټامیک ریډیوس په حواله سره که خبره شي نو ډاون چې موږ راځو یو شیل زیاتیږي د پیریډ نمبر نم پته لګي لیتیم کې 2 شیلز دي سوډیم کې 3 دي سی پوټاشیم کې 4 دي and so on شیلز نمبر زیاتیږي نو ریډیوس زیاتیږي آینایزیشن انرژي هم د سایز سره یا د ریډیوس سره اټامیک ریډیوس سره آینایزیشن انرژي انورس ریلیشن لري او د ټول نه اهم افیکټ دلته د آینایزیشن انرژي په حواله سره هغه سکرینینګ افیکټ دی نو نمبر اف سکرین الکترون ډاون طرف ته زیاتیږي نو سکرینینګ افیکټ انکریز کیږي چې سکرینینګ افیکټ کله انکریز کیږي آینایزیشن انرژي باندې زیات اثر راځي آینایزیشن انرژي کې ډیکریز راځي د میټالیک بانډ په حواله سره کوم خبر وکړو نو میټالیک بانډ سټرینث ډاون طرف ته ویک کیږي ځکه چې مخکې مونږ ویلي دي چې کوم میټالیک بانډ سټرینث دی میټالیک بانډ سټرینث نو هغه مونږ سره ډاون طرف ته میټالیک بانډ سټرینث کمیږي میټالیک بانډ سټرینث مونږه بایندینګ انرژي کې هم غوښته شو بایندینګ انرژي ډاون طرف ته کمیږي یا میټالیک بانډ سټرینث ډاون طرف ته کمیږي دا غي وجه دار چې this is directly related to the number of delocalized electron and inversely related to the size of the cation metal کې تاسو ته پته چې free electron موجود دي نو چې کوم atoms وي in the form of positive ions یا cations موجود دي نو delocalized electron پر ګو فرست په ټولو کې یو electron delocalized دی نو دا فیکٹر خو مسله نه کوي مسله فیکٹر کوي سایز په حواله سره ډاون طرف ته چونکی سایز زیاتیږي نو میټالیک بانډ سټرینث یا بایندینګ انرژي کمیږي په دغه بنیاد باندې موږ وایو چې کوم میلټینګ پوینټ ته یا بوایلینګ پوینټ ته دا ډاون طرف ته کمیږي electronegativity نو ګروپ فرست ایلیمنٹ د دې electronegativity nearly equal to موږ 0 کنسیډر کوو یا تقریبا 0 یا less than 1 وی ډیره کم وي electronegativity او د مین وجه دار چې دا زموږ سره الکتروپوزټیو میټل دی الکترون لاس کوي کوولنٹ بانډینګ دا زیات تر کیسز مطلب کوولنٹ بانډ نه جوړي دا آیونیک بانډ کې انوالو وي الکترون لاس کوي او دغه الکترونیګیټیویټي په دې کې د لیتیم چې دی نو هغه زموږ سره زیاتره دیټ از 1.0 او د دې نه انورډ چې کله ځي نو الکترونیګیټیویټي هغه د سایز زیاتېدو د وجې نه کمیږي چې سیزیم تک طرف ته موږ ځان رسو نو سیزیم الکترونیګیټیویټي 0.7 ده نو this decrease in electronegativity is because of increase in size density down طرف ته ډیکریز کیږي ایکسپشنل کیس زموږ سره پوټاشیم دی چې هغه د سوډیم نه لیس ډینسر دی
باقی ډاون طرف ته ډینسټي کمیږي. ډینسټي از د ماس پر یونټ والیوم. نو ماس بای والیوم کدا زموږ سره دا ریشو زیاتیږي نو ډینسټي زیاتیږي ډاون طرف ته جنرالي. چونکه دا میټل زموږ سره الکتروپازیټیو دی، کدا میټل جست موږ ریپرزینټ کو په ایکس باندې، دا الکتروپازیټیو میټل دی، دا د واټر سره ریاکشن کوي او د دې ریاکشن موږ لانګ پیریډ د سوډیم ریاکشن ویلو چې په دې ریاکشن کې د واټر سپلیټینګ کیږي ان هایدروجن ان هایدروکسل اور هایدروجن د دې میټل الکترون گین کوي او ریزلټ کې هایدروجن ګیس ته کنورټ کیږي او دا میټل په خپل باندې میټل هایدروکساید ورکوي. نو اورال د ټولو ریاکشن دا شانتي سیملر دی. نو دا میټل زموږ سره میټل هایدروکساید ان هایدروجن ګیس ورکوي. بیلنس کیمیکل اکویشن دا راځي لکه مثال په تور باندې ز پوتاشیم واخلم. Now this is potassium, it react with water to produce hydrogen gas and potassium hydroxide, etc. and so on. Their reactivity down the group electropositivity electron losing ability چې د دې کومه دا غا انکریز کیږي د دې وجنه غا reactivity د دې سیوا کیږي. لیتیم سلو ریاکشن کې د دې نه بعد چې بیا ایلیمنټس دي د غیر ریاکشن د واټر سره تیزیږي. ریاکشن with oxygen، نو د اکسیجن مونږ ویلو د مخکینی لیکچر کې چې اکسایډز درې قسمه دي، نارمل اکساید، پر اکساید ان سوپر اکسایډز. د الکلی میټلز ډاون طرف ته سایز زیاتېدو سره الکتروپازیټیویټي زیاتیږي. د لیتیم سایز کم دی نو دا د اکسیجن سره صرف نارمل اکساید ورکوي او نارمل اکساید کې تاسو ته معلومه ده چې د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ -2 نو 2 دې طرف ته کراس شو. Li2O د دې ټولو ایلیمنټس اکسیډیشن سټیټ +1 دی نو 1 اور 2 Li2 lithium oxide normal oxide. دینه بعد سوډیم دی نو سوډیم سایز زیات دی ایز کمپیر ټو لیتیم، الکتروپازیټیویټی هم سیوا ده. نو سوډیم دا نارمل اکساید هم ورکولی شي او دینه علاوه پر اکسایډز هم ورکولی شي. په پر اکسایډز کې د O2 اکسیډیشن سټیټ موږ سره -2 دی نو Na2O2 باندې دا موږ ریپرزینټ کوو. ډیپند کوي د اکسیجن په کنسنټریشن باندې که سیوای نو بیا زموږ سره پر اکساید جوړیږي او که لیمیټډ نو بیا نارمل اکساید جوړیږي. د دې نه بعد بیا زموږ سره پوتاشیم دی نو د پوتاشیم الکتروپازیټیویټي نورم سیوا ده، دا د اکسیجن سره ډیر فاست ریاکشن کوي او دا موږ لا پر اکسایډز اینڈ سوپر اکسایډز راکوي. پر اکساید زموږ سره K2O2 اینڈ سوپر اکسایډز زموږ سره د پوتاشیم د O2 -1 اکسیډیشن سټیټ دی -1 +1 نو KO2. د دې نه انورډ د پوتاشیم نه بعد بیا سیزیم دی نو سیزیم سوپر اکسایډز ورکوي ځکه چې الکتروپازیټیویټي نورم سیوا ده، ریاکټیویټي زیاتره نو دا زموږ سره CSO2 نو دا د اکسایډز دي. د دې اکسایډز چې کومه نیچر دی نو د اکسایډز ته مونږه بیسیک اکسایډز وایو. د ګروپ فرست A اکسایډ چې کومه نارمل اکسایډز دي، پر اکسایډز دي یا سوپر اکسایډز دي. لکه نارمل اکسایډ بازار سپوز ریپرزینټ کومه دا ریپرزینټ کیږي X2O باندې نارمل اکساید، X نه مراد میټل دی، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم. پر اکساید X2O2 باندې او سوپر اکساید XO2 باندې. نو دا ټول چې کوم اکسایډز دي دا د واټر سره ریاکشن کولی شي او د دې ریاکشن په ریزلټ کې زموږ سره هایدروکساید یعنی سولوشن الکلاین کیږي. دا ټول میټل هایدروکساید ورکوي XOH. نو these are basic oxides. د واټر سره سولوشن الکلاین کوي، بیس ته کنورټ کیږي. لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره پوتاشیم پر اکساید دی که د واټر سره ریاکشن وکړي نو پوتاشیم هایدروکساید. چونکې د اکسیجن کنسنټریشن سیوا دی نو پر اکساید چې دی نو ورسره هایدروجن پر اکساید هم کریټ کوي. واټر مالیکیول چې دی نو هغه پر اکساید ته کنورټ کوي یعنی H2O H2O2 ته کنورټ کوي. سوپر اکساید کې د پر اکساید په نسبت هم د اکسیجن کنسنټریشن سیوا دی. نو د یو بنیاد باندې د واټر سره یعنی واټر هم کنورټ کی هایدروجن پر اکساید ته اور اضافي مالیکولر اکسیجن هم ریلیز کیږي. نو دا جسٹ ډیفرنس دی. پوتاش میټل هایدرو اکساید په ټولو کې کامن دی. په پر اکساید کې هایدروجن پر اکساید اضافي جوړیږي او دلته ورسره اکسیجن هم. نو this is because of the difference in concentration of oxygen. اکسیجن کنسنټریشن د نارمل اکساید په نسبت په پر اکساید کې سیوا دی او د پر اکساید په نسبت په سوپر اکساید کې سیوا دی. بل د دې د بیسیک نیچر د دې ریاکشن نه هم واضح دی چې دا که د اسید سره ریاکشن وکړي HCl HNO3 یا مختلف اسیډز دي. ما نایټریک اسید واغستو
نو که دا اسید سره ریاکشن وکړي نو په دې ریزلټ کې زموږ سره نیوټرلایزیشن کیږي، سالټ دې ځای کې پیدا کیږي زموږ سره. که پر اکساید دی دا زموږ سره سالټ سیملر پیدا کوي ټول، XNO3 پوټاشیم نایټریټ، سوډیم نایټریټ اینڈ سو آن. فرق صرف زموږ سره د اکسیجن د کنسنټریشن په حواله د وجې نه راځي. دلته د سالټ سره پیدا کیږي په نارمل اکساید کې واټر، دلته چونکې د اکسیجن کنسنټریشن سیوا دی نو واټر کنورټ کیږي هایدروجن پر اکساید ته، او دلته اکسیجن کنسنټریشن نورم سیوا دی د هایدروجن پر اکساید سره مالیکولر اکسیجن هم پیدا کیږي. د دې ریاکشن نه واضح ده چې د دې نیچر چې دی نو هغه بیسیک دی. د هالوجنز سره چې د دوی کوم ریاکشنز راځي نو هالوجنز هم الکترونیګیټیو الیمنٹ دي او دا الکتروپوزیټیو الیمنٹ دي. الکترون گین لاس کیږي او په ریزلټ کې زموږ سره کلورایډز هالایډز جوړیږي. مثال په تور باندې دا میټلز سوډیم، لیتیم، پوټاشیم وغیرہ که دا ملاو شي د کلورین سره نو دا به کلورایډز ورکوي. د دوه ویلنسي سیم دا یو الکترون په بانډ فارمیشن کې ساخلي، دیٹ از XCl. مثال په تور باندې پوټاشیم د کلورین سره KCl جوړي، هغه شان دي سوډیم NaCl اینڈ سو آن. او ډاون طرف ته د ریاکټیویټي انکریز کیږي ځکه چې ډاون طرف ته الکتروپوزیټیویټي یعنی الکترون لازنګ ابیلیټي سیوا کیږي، او دې طرف ته الکترون گینینګ زموږ سره الیمنټس دي چې څومره ورسره الکتروپوزیټیویټي زیاتیږي نو ریاکټیویټي زیاتیږي. بل د دې چې کوم نایټریټ دي، کاربونیټ دي او بای کاربونیټ دي نو د سټیبিলিټي ډاون طرف ته زیاتیږي. دغه سټیبিলিټي ولې زیاتیږي؟ لکه دا نایټ زموږ سره د XNO3 نایټریټ، مثال په تور باندې سوډیم نایټریټ NaNO3، potassium nitrate KNO3 and so on. This is carbonate. Carbonate you know about oxidation state, they minus to the CO3. No, namunga liko X2CO3, that is Na2CO3 etc. Or bicarbonate, suppose NaHCO3. No da nitrate, carbonate ya bicarbonate the this stability down the group chika munga razu alkali metals ki no stability zyatigi. This is because of decrease in the polarizing power of metals. Polarizing power. As polarizing power sishede, the ability to polarize the electronic cloud of a species is its polarizing power. The polarizing power of these cations, chikama zamung sara lithium ion de, sodium ion de, potassium, rubidium, cesium, das ki dhi cation چې کوم polarizing power دی چې down the group مونږ زو نو دا polarizing power کی decrease راځي. اوس polarizing power کی decrease ولی راځي ځکه چې polarizing power د دې د چارج سره یا د اکسیډیشن سټیټ سره ډایرکټ ریلیشن دی او د سایز سره انورس ریلیشن دی. نو چارج خو په ټولو باندې +1 چارج دی اور سائز ډاون طرف ته زیاتیږي، نو چې سائز زیاتیږي پولرایزینګ پاور کمیږي. تاسو په فزیکس کې ویلي چې کله موږ یو باډي ته سپوز دا یو میټالیک سپیر دی او دې ته موږ چارج باډي نږدې راوړو، سپوز دا یو ګلاس راډ دی چې پازیټیو چارج دی پی، او دا موږ د نیوټرل باډي ته نږدې راوړو نو په دې کې الکترونیک ډیسټریبیوشن وشي چې کوم فری الکترون دی هغه سرفیس طرف ته یا کلوزر ټوورډ دیس پازیټیو راشي او انر سایډ زموږ سره پازیټیو شي او اوټر سایډ نیگیټیو شي ځکه چې د پازیټیو طرف ته د الکترون پری الکترون موومېنټ کوي. نو د دې چارج باډي د راوړو سره د نیوټرل باډي پولرایز شو. دا د دې چارج باډي دی ابیلیټي ته موږ پولرایزینګ پاور وایو. سیملرلی زموږ سره دا چې کوم میټلز دي نو په نایټریټ کې، کاربونیټ کې یا بای کاربونیټ کې دا ان د فارم اف کیټاینز موجود دي ځکه چې دا آیونیک کمپاونډز دي. نو ان کیس کومه کنسیډر کو یو تیزه کنسیډر کما لیتیم سوډیم نایټریټ ز کنسیډر کما نو دا آیونیک کمپاوند دی، سوډیم آین دی او بل طرف ته زموږ سره نایټریټ آین دی، NO3 آین دی. د دې NO3 آین چې کوم الکترونیک کلاود دی نو دا الکترونیک کلاود د دې سوډیم د وجه نه ډسټرب کیږي. لکه فار ایگزامپل سوډیم دی، دس از کیټاین اور نایټریټ آین، موږ سره اکسیجن ماینس چارج، نو دا ماینس چارج اور دا پای الکترون، مطلب د دې ماینس چارج مطلب دا دی چې دې سره 3 پیرز اف الکترون دي، 2 پیرز خپل یو پیر د باند راوړل دي، نو دس پیر ټو پای کنجوګیشن دی، نو دا نیگیټیو چارج تھرو ډی لوکلایزډ دی. نو زموږ سره چې د دې کوم الکترونیک کلاود جوړیږي هغه الکترونیک کلاود
डिस्टर्ब कोي पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो वगैरह दर दी सोडियम आयन द वजना द कैटाइन द वजना डिस्टर्ब की पोलराइज की दगी पोलराइजेशन द वजना कल چې موږ सोडियम नाइट्रेट ته هیټ ورکو نو دغه هیټ او د دې میټل چې کوم پولرایزینګ پاور دی نو هغه د نایټریټ په ډیکمپوزیشن باندې مجبور کوي او په ریزلټ کې بیا دا نور پروډکټس ته کنورټ کیږي ډیکمپوزیشن کی دې ته موږ ترمل انسټیبিলিټي وایو نو ترمل انسټیبিলিټي دا د هاي پولرایزینګ پاور د وجنه جوړیږي لکه اوس په دې کې په ټاپ باندې زموږ سره لیتیم دی د لیتیم د پولرایزینګ پاور د ټولو نه سیوا دی د دې وجنه لیتیم نایټریټ چې دی دا ایزیلی ډیکمپوز کیږي چې کله دا مونږ هیټ کو نو د هیټ د وجنه او د لیتیم د هاي پولرایزینګ پاور د وجنه د لیتیم نایټریټ په اسانه سره ډیکمپوز کیږي لیتیم اکساید ته نایټروجن ډای اکساید ته او اکسیجن ته دغه شانتي سوډیم نایټریټ ته NaNO3 نو دا زموږ سره نایټرایټ ته کنورټ کیږي لکه NaNO2 and oxygen باقي زموږ سره نایټرایټ and oxygen ته کنورټ کیږي ځکه چې د ریمیننګ بیا ډاون طرف ته پولرایزینګ پاور اف د میټل کم دی او ترمل سټیبিলিټي ډاون طرف ته زیاتیږي دغه شانتي کیس زموږ سره د کاربونیټ سره هم دی او د بای کاربونیټ سره هم دی چې ټاپ والا کما زموږ سره سپوز لیتیم کاربونیټ دی LiCO3 نو د دې په اسانه سره ډیکمپوز کیږي بیکاز اف هاي پولرایزینګ پاور یا هاي چارج ډینسټي اف لیتیم دا کنورټ کیږي لیتیم اکساید ته او کاربن ډای اکساید ته ډاون طرف ته سټیبিলিټي زیاتیږي